عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد ثنا لپاک پروردگار الله جل جلاله عمنا دمځکې پر سر باندې ډېر انبیاء کرام د دنیا او انسانانو ته الله راستولي په دې کې انبیاء کرامو کې خاص نبی او خاص رسول د موږ خاص خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام چې دنیا ته الله راوستلی نو الله جل جلاله د دنیا د تخلیق نه مخکې ولې الله جل جلاله ته فرمایي لولا لما خلقت الافلاک زما ته نه پیدا کړی دا ټول دنیا ما نه پیدا کړی ما ټول کائنات انس جنس دنیا انسانان هر شی دا ما ستاسو برکت ورکړي بیا د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اول خلق من نوري پاک پروردگار اول اول دنیا کې په تخلیق کې الله جل جلاله اول ازمان نور پیدا کړ بیا له اخبار الله جل جلاله د دې پر سر باندې کلم جنت جهنم اور اسلام زکا انس جنس فرشته ملائکه الله جل جلاله جسجم آدم على نبينا عليه الصلاة والتسليمات من ذكر پر سر پیدا کړ یا د آدم علیه السلام په تندي کې د نبوت هغه رڼا پرته هغه نور پروت دی دغه نور بیا د آدم علیه السلام څخه منتقل کېدلی راغلی په زویانو کې په انبیا کرامو کې راتلی تر دې حده پورې چې ابراهیم علیه نبینا علیه السلام د ابراهیم علیه السلام څخه بعد الله جل جلاله دا نبوت نور دا اسماعیل علیه السلام په دې کې اسماعیل علیه السلام زخبات دا نور د پیغمبر علیه السلام یو نکله چې عبد مناف نوم دی دغه نکله په تندې کې راځي بیا دغه نکله څلور اولاد ولري ابو نوفل ولي هاشم ولي عبد الشمس ولي څلور اولاد ولي بدا څلور اولاد کې دا تنظیم نور د نبوت نور دا د هاشم نیکه د پیغمبر علیه السلام نکله دغه نیکه ورته د
ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هاشمي خاندان هم وایي. بیا هاشم دا چې ده دا دعا وکړه که چېرې پروردګار ماله د مدینې منورې بادشاهي راکړه، زه به وټوله خلکو ته دعوت کوم، مړۍ به کوم، مېلمستیا به کوم، شام به راله. بیا پیغمبر الله جل جلاله ودغه هاشم ته د مدینې منورې سرداري بادشاهي ورکړه. بیا دغه هاشم د پیغمبر علیه السلام نیکه شان یې اعلان کړ، مېلمانه یې وکړل، ټول خلک مسلمانان نظر راغوښتي ول، انسانان یې راغوښتي ول. په دې مېلمستیا کې مسلمانو ته وویلې چې یا هاشمه د زمزم په چینه کې په مکه مکرمه کې د زمزم په چینه کې د مدینې او د مکې دواړې بادشاهي د هاشم په خلاف د مکې مکرمې د زمزم په چینه کې په کوهي کې په دا چینه کې الله جل جلاله یو خاص خزانه ایښې ده. دا د هاشم زوی عبدالمطلب دا نه پیغمبر علیه السلام لیکلی، دغه ډېر زیات د پیغمبر علیه السلام څخه ډېره خواري ورسره کښلې ده. بیا عبدالله پکې لګیا شوی، دا چې سړی سړی بیا دا زوی عبدالمطلب پکې لګیا و. بیا عبدالمطلب دا وویل ورته چیرې وما ته الله جل جلاله په دې چینه کې هغه کوم چې قیمتي خزانه ده، کوم چې قیمتي خزانه کې پرته ده، که دا خزانه وما ته راووتله زه به په خپل اولادو کې یو اولاد به الله ته قربان کړم، یو زوی به الله ته قربان کړم. عبدالمطلب چې دا خبره وکړه، کتابونه روایت دی چې د عبدالمطلب 12 زامن ول، بل روایت دی چې 10 زامن. بیا عبدالمطلب چې څه چې هم دا کویۍ شروع کړي په زمزم چینه کې نوره کمنسته یې شروع کړه، الله جل جلاله خزانه پیدا کړه، هغه قسم قسم سریا اوسپنه تانبه فلانی کتابو کتاب ما ځاپلي چې هغه یې پیدا کړ. نو دا الله جل جلاله ته وفرمایل چې الله جل جلاله ته مخ واړولې او الله ته وویلې چې یا الهي تا ما ته خزانه پیدا کړه، زه یو زوی قربان کړم. بل به دا د چینې کویۍ دغه د زمزم د کوم چې کویۍ دی دا بیرته له سره جوړو. دا غواچ دا غواچ سلطه کښې بوته ده، دغه کویۍ به بیرته له سره جوړو. نو بیا هغه بټنو دغه تار وکړ، دغه تار وکړ، هغه د زمزم کویۍ یې وکښلې، جوړ یې کړې، ښایسته یې برابر کړې. تر نن تاریخه پورې چې کوم د زمزم کویۍ چې دی دا عبدالمطلب جوړ کړی، هغه په خپل په هغه خزانه د هغه په عوض کې د هغه په نظر منلو کې دغه کویۍ جوړ یوه. بیا هغه ټیم کې چې کوم عالمان ول پوهان ول هغه ته نجومیان ول کېدل، هغه یې ټول راوغوښتل چې اوس راشي وما ته د اعلی کار ما خو له خدای څخه دا قول کړی ولې که ما له په زمزم چینه کې ما ته خزانه راووتله زما پلار ته خو نه وروتله، اوس که ما ته راووتله زه به خپل یو زوی قربان کوم. بیا نجومیان ورته ویلې تا نظر منلی دی الله ته، ته به خپل زوی قربان کړې. ول بیا به څنګه کوم، زما خو ډېر زویان دي، اوس کوم زوی به الله ته ورمخته. ول دا رقم چم به کړو، نومونه به اچو چې کوم زوی نوم وختلی هغه زوی به الله ته قرباني وکړي، هغه په قرباني کې ورکوي. نومونه یې واچول، د پیغمبر علیه السلام د پلار د عبدالله نوم راوښتی، د هاشم د تنګي څخه د نبوت نور و عبدالمطلب ته راغی، د عبدالمطلب څخه د نبوت نور له تنګي څخه بیا د پیغمبر علیه السلام پلار حضرت عبدالله ته راغی. نو عبدالله ډېر ښایسته و، ولې د نبوت نور یې په مخ په تندي کې پروت دی، په ټولو خلکو باندې ګران ولی. بیا په دې ټیم کې عبدالله کې د عبدالله نوم وختلی، پلارو نیکهګانو تربرونه اجزان قریبان کلیوالان دا ټول راغل چې عبدالمطلب ستا په زویانو په اولادو کې یو ښایسته زوی، یو ډېر ښه زوی، دا خو عبدالله دی. عبدالله خو زه موږ قرباني ته نه ورکوو، لهذا ته د نجومیانو څخه دا حال وکړه چې د قرباني په عوض کې موږ عبدالله نه ورکوو، بل دا رقم عوض یې راوشیست په هغه بدله کې موږ ورکړو.
اول دا رقم چمکه لس اوشان دا خو د الله جل جلاله و پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امت ته د پیغمبر علیه السلام له برکته دا یو ډېر غټ رحمت دی ځکه الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین تما خالي رسول نه لېږلی و دې خلکو ته تمام بذات خود رحمت ګرځولی د تمام علم دپاره دا نه ویلې چې مسلمین دا نه ویلې چې رحمة للمؤمنین دا نه ویلې عالمین تمام علم انس و جنس نباتات شجرات هر شی د مځکې پر سر باندې پروت بیا عبدالله چې دغه دا ویلې لس اوښان به ورکوې هغه ټینګېداره کوم خو خیراتونه نه ول لکه دا زمونږ چې اوس په ریا کې ورکوي ورې کې به زه زړه کې هم تېر کړي دا زما قبول سولی هغه ټیم بې کوم چا چې به خیرات صدقه کوله صدقه به راواسته پر میدان به یې کښېږدله له اسمانه به یو نور رالی اور به رالی هغه به یې وسوځوله بیا به دا خیرات به صدقه قبوله وله هغه لس اوښان راغلل د مځکې درته کښېده په هغه باندې په میدان نه وسوځېدل نه سو قبول لس یې نور کړ لس یې نور کړ لس یې نور کړ په یو روایت کې 100 اوښان راغلل په بل روایت کې 1500 اوښان راغلل چې 1500 اوښان د مځکې پر سر ورته کښېدل د الله جل جلاله نه دی قبول بیا ټول دغه کلیوانان دا کریبان سره ټول شول و الله ته وژړل چې یا الهي دا په خپل دربار قبول کا عبدالله موږ قرباني ته نصر کولی نو الله جل جلاله اسمانه یو اور راوړی نور یې راوړلی چې هغه وسوځېدل او قبول شولی نو دوی ډېر خوشحال د خدای حمد ادا کړی عبدالله بچ بچاو عبدالله دا د پیغمبر علیه السلام پلار دی حضرت عبدالله یو ورځ په ګلۍ کې روان دی په کوڅه کې په مکه مکرمه کې د رقیې یو خور وله ډېره زیاته پوهه وله د عیسی علیه السلام په مذهب باندې وله ډېر زیات خدای پاک علم تعلیم ورکړی ولی چې څه ټیم د عبدالله په تندي کې نور ولګلی دې واده نه و کړی فورا ورغلی عبدالله ته ویلی چې یا عبدالله ته د بني هاشم نه خاندان یعنې ته د هاشم د نیکه له اولاد یې ویل هو ول ستا پر سر باندې یوه ته به الله ته قرباني کوې نو ور منظور سوی که نه منظور سوی ول هو ول بیا به چا شو ول هو ول دا د مځکې چې کوم نور پروت دی دا د نبوت نور دی زه له تا سره واده کول غواړم که ته له ما سره واده وکړې زه به تا ته په عوض کې په ولور کې په مهر کې 10 اوښان باغ له سوني او له خزانو به تا له زه باغ درکوم په عوض له ما سره واده وکړه دا ښځو ته وایي حضرت عبدالله دا ښځه نه خبر چې عبدالله د پیغمبر علیه السلام د پلار ته په دې ټیم کې خپل پلار واده مو کړی عبدالمطلب نو عبدالله ورته ویلې زه به نن ماښام لاړ شم کور ته خپل پلار سره به مشوره وکړم چې هغه څه راته وایي بیا به سبا راسم ته رالی عبدالله رالی خپل کور ته د پیغمبر علیه السلام مور حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها له هغه سره خپله شپه تېره کړه سهار یې خپل پلار ته کیسه وکړه دا ورته ورسه چې ورغلی ښځې ته وویلې چې ښځې تا چې پرون قم کول کړی وی پلار و مال اجازت راکړي راځه نکاح کوو واده راسره وکړه هغه ښځې ورته تندي ته وکتل ویل یا بلکل یې نشم کولی چې ستا پرون په تندي کوم نور پروت ولی هغه نور نن نشته ستا له تندي وتلی دی وما دا حال راکړه دا نور تا واده وکړی واده دې کړی دی ډول ما خپله اوس لنډو شپو کې واده کړی دی او نن مې اوله شپه وه چې لاړم خپل کور ته عبدالله ورته وایي نو پیغمبر علیه السلام خپل مور نس ګېډې ته راغی په دې ټیم کې عبدالله دا وفات شوی د دنیا رخصت شولی دا پیغمبر علیه السلام مور بیبي امینه کونډه شوله بیا عبدالمطلب د دې خیال ساتلی دا پیدا چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته راغلی ډېر په تفصیل ډېره غټه واقعه ده چې څه ټیم پیغمبر علیه السلام دنیا د خپل مور نه سره راغلی څه ټیم بیا دی په پیدا کېدی په دې ټیم کې مور یې کیسه کوي عبدالمطلب وایي زه ماښام راووتلم چې ما وکتل د عبدالله پر کور باندې یو قسم ستوري ولاړ دي او د عبدالله پر کور باندې یو قسم نور پورته کېږي د اسمان پر خوا یو څوک نه دی خبر چې نن پیغمبر علیه السلام دنیا ته روان پیغمبر علیه السلام چې دنیا ته
دغه راوړلی عبدالله ورلی په دې ټیم کې عبدالمطلب ورلی نیکه چې زه ورځم پر خپل مژورو پوښتنه وکړم چې څه کیسه ده نن ستوري ستا پر کور باندې ولاړ نن خو نور ستا له کور رڼا پورته شوې ده څه بله څه رڼا پورته ده دا څه وجه ده څه کیسه ده چې دلته ورغلم بیا ماته فرشته په لاره کې انسان په شکل کې ویلی ولې هېڅکله نشي کړی تر هغه وخته پورې چې پیغمبر علیه السلام اته سم پیدا شوی نه ورځ یې ونیولم لږ غرې بعد چې ورغلم ما دروازه وټکله امینه راووته بیبي امینه د پیغمبر علیه السلام مور او ما ته ویلی چې ای بابا نیکه د پیغمبر علیه السلام نیکه ما خو زوی پیدا شو الحمدلله او زوی مې دا رقم زوی دی چې د هغه له برکته دا رڼا نن په کور کې پرته ده د هغه له برکته زما پر کور باندې نن ستوري ولاړ دي د هغه له برکته زما په سینه کې پوی زیات دي نو په دې ټیم کې پیغمبر عبدالمطلب ویلې و چې زه خپل مسایب کتل غواړم نیکه باندې مسیحیان ځکه ډېر ګران د خپل مسایب کتل غواړم چې څه ټیم ورغلی پیغمبر علیه السلام په خپل کپړه کې په یو شي کې پیچلی پروت وي چې مخ یې ښکاره کړی د عبدالمطلب ویلې ول ما سترګې او مخ نه شي کولی له ډېر نور لاس دومره ښایسته نورانیت الله پاک ورکړی ځکه الله جل فرمایي وایي لولاک لما خلقت الافلاک چې ما دا ټول جهان انس جنس څومره دنیا ده ستا له پیدا کړې دا ما ستا له برکته پیدا کړې ده پیغمبر علیه السلام یو ورځ مجموعه ولاړ شوی ول زه خپل ورونو سره ملاقات ته بیا ان شاء الله العزیز ورځ په قیامت دا یو روایت کې راځي ورځ په قیامت بل خپل ورونو سره ملاقات کوم یا یو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام ویلې وایي فرمایي چې زه ورځ به له خپل خپل ورونو بیا ورځ ووینم په تاسو باندې اصحاب کرام ورته ویل چې یا رسول الله ته خو له موره یو ځای پیدا شوی او ستا خپل ورور نشته ته څنګه وایې زه خپل ورور دې چېرته مشرابه شی ولې یا صحابه کرامو تاسو ټول زما یاران یاست زما دوستان یاست زما ملګري یاست امت مین یاست ملګري مین یاست هغه انسان زما هغه امت دی چې نه قرآن لیدلی نه زه لیدلی نه د الله جل جلاله نور دا رقم معجزې چې ما ته راښکاره کړي هغه یې نه لیدلي بیا یې هم پر ما ایمان راوړی بیا هم پر ما درود شریف وایي بیا هم زما دپاره د اخترې کوي زما دپاره حج کوي زما دپاره صدقه کوي زما دپاره درود شریف وایي او دغه انسان زما پر لاره باندې دا پر ژوند باندې دا انسان زما ورور دی زما د ورور په درجه کې دی ځکه خو علما کرام فرمایي وایي د دغه زمانې چې کوم نه بندیک نه نبی لیدلی نه مو معجزې لیدلي نه مو د قرآن مجید نه نزول لیدلی دی ډېر کسان دا رقم دي الا ماشاء الله چې هغه صرف حج وکړي مدینه منوره او مکه مکرمه لیدلي چې هغه هم نه دی لیدلی هغه ځای او مقام لا نه دی لیدلی نو علما کرام فرمایي وایي په دغو خلکو باندې د اصحابو کرام پر کم 100% ایمان نه دی لازم کم از کم 10% ایمان د انسان په ځان کې راوړي او دا انسانان په 10% ایمان په ځان کې څنګه راوړي ستا د پیغمبر علیه السلام هغه نسب ځان ته معلوم کړي د هغه رسالت ځان ته معلوم کړي د هغه لاز انداز او احکام ځان ته معلوم کړي د هغه په طریقو باندې ځان روان کړي موږ پر هغه کار باندې زور کوو چې کوم کار د الله او د الله د رسول نه خوښ وي و هغه کار ته توجه ډېر ورکوو چې کوم کار باندې پیغمبر علیه السلام مخ له مجاړو یو امام بلخی رحم الله فرمایي وایي چې څومره انسانان دا هغه ټیم خبره ده چې د پیغمبر علیه السلام څخه تقریبا 500 شپږ 700 کاله بعد نن 1400 کاله شي دا هغه ټیم څومره ټیټ خلک ول څومره په ایمان مثبت خلک ول دا خلک زه ګورم تر ما پورې دا ټول درواغجن دي درواغ وایي دا په دغه شي یقین لري چې ورځ په قیامت به راپورته کېږم و الله ته به حساب ورکوم د الله په حضور کې به درېږم مګر تیاري نه کوي په معلومه ده ورته چې له ما به 3 سواله کېږي د 3 سواله جواب د ځان تیاري نه کوي دا ورته معلومه ده چې زه د پیغمبر علیه السلام امت یم دعوه کوي پر دې خبره باندې پر ځان باندې نوم د پیغمبر علیه السلام د صفاتي نومونه پر ځان پر اولادو کښېږي او پر دغه باندې فخر کوي زه د پیغمبر علیه السلام عاشق یم مگر کار انداز ژوند زندگی غلیا طریقه سکور ژوند دا رقم جوړ کړی دی چې دا د الله جل جلاله د پیغمبر اسلام دشمنان لپاره محترم دوستان
ورځ په قیامت به الله جل جلاله د عرش وسانته حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کرسی ناست وي بیا به زموږ د ټولو شفاعت کوي ان شاء الله. حدیث کې راځي وای اخري امتي چې څه ټیمه په صراط باندې روان مخ به د جهنم وخاطي د اور هغه پړکاوي د اور لمبي هغه دربندي هغه ګرمایشت هغه به وینه هغه پر لګیږي دی و الله جل جلاله ته گویا سي چې یا الهي زما د ستا په ذات باندې قسم وي زما خالد مخله دا اور واړو زما مخ خالد دا اور واړو په دا پولیس رات پر دا ګرم په دا تیرش مې منې لک چې ستیم د پیغمبر الله جل به حکم پرشتو ته چې وایره د پیغمبر اسلام امت دی دا زما د یار امت دی وایره واسطه چې وایره وي بیا به دا مسلمان دا به اخوات درې د درخت وګوري په یو کتاب کې روایت کې راځي درې درختي په یو روایت کې یو درخت راغلی چې مثال ته به درخت وویني بیا به الله جل ته ګویا شي چې یا الهي زما د ستا په ذات باندې قسم ته ما حلله دا تېره شي وله دا پولیسواته لزور دورې که د درخت پر سایه باندې مې ودرم بیا به الله ورته وایي چې د خدای بنده ای زما بنده ته ولې اوس قسم نه وخورې ما چې قسم نه وخورې خالي به اور له جهنمه مخ واړه دی یا الهي ما ته پیغمبر علیه السلام حدیث راغلی تر ما پورې رسېدلی دی چې کوم انسان په دین کې په نیکي کار کې قسم وخوري هغه قسم ماتول بهتره خبره ده بهتره خبره ده نو ځکه ما قسم مات کړی ځکه مې دوم قسم ته وخوړی نو الله جل حکم کوي فرشتو ته چې بویه زه د درخت خواته بوځم څه چې درخت سایه ته ولاړې ته د جنت دروازه به خلاصې نعمتونه به وینې و الله ته بیا په ګویا چې یا الهي زما د ستا په ذات ما د ستا په رب په ذات قسم وي صرف مې د جنت په دروازه کې ودروه الله جل جلاله بیا فرشتو ته وایي چې بویه زه د جنت په دروازه کې ودروه چې په دروازه کې ودرېږي ذات سترګې کښته کړي نو الله جل جلاله و انسان ته وایي چې انسانه نور څه غواړي که نه غواړي هغه انسان او د پیغمبر سره امتي هغه به ورته وایي چې یا الهي ما د پیغمبر علیه السلام ویلي چې درې قسم بلا قسم ما اخلي زیاته ما ته شرم راځي چې نور څه د تا غواړم نو الله جل په خپل فضل باندې ورته وایي چې زه درته بس ننوځم محترم دوستانو جنت د الله په فضل ملاویږي په عبادت نه ملاویږي د پیغمبر علیه السلام له برکت به انسان ته ملاویږي او دا هغه میاشت مبارک روانه ده چې انسانان ګرځه په خبر لاندې دي چې بیا په خبره خالي ششفه ده ششفه وایي وچی ده دا ششفه له لفظ له خولې وباسي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارکه میاشت په دې کې پیغمبر اسلام هم دنیا ته راغلی دی هم د دنیا تللی نن د میاشتې لسمه ورځ په دغه ورځ باندې کتابونو کې راغلي چې په لسمه ورځ باندې پیغمبر اسلام دنیا ته تللی روایت کې راغلي چې په 12مه ورځ باندې دنیا ته راغلی نو ټول علماء کرام فرمایي اهل سنت والجماعت وایي تاسو ټول انسانان چې کوم سره د پیغمبر علیه السلام عاشق ځان بولي کوم سره د پیغمبر علیه السلام امتي ځان بولي هغه په هر وخت په هر سکند په هر منټ کې پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي او په دغه میاشت کې خصوصا په نبی علیه السلام باندې خیرات کوه درود شریف چې وایسته د خپل اعمال ته وګوراسته چې زما کوم عمل دی زما کوم ولیا ده زما پټکای ستا جرم ستا زما څنګه ژوند دی څنګه زندګي مې ده څنګه خوراک دی څنګه ګټه کوم په دوکه یې ګټم پیغمبر علیه السلام فرمایي زما هغه انسان امتي نشي کېدلی چې ورته یا رسول الله دروازن سړی ډول دروازن سړی زما په امت کې نشته چې کوم سړی درواغ ویل هغه زما په امت کې نه دی کتابونو کې راځي وایي چې کوم سړی یار ادنا درواغ وایي له هغه انسان 40,000 میله فرشتې لري زنګوي 40,000 بیا ما ته عبادت څنګه 40,000 میله فرشتې له ما ته لري ګرځي دا زما ما ته سفر کوي په بکا عبادت کوي نه لیکل کې په روان بیا فرمان چې کوم انسان بیا ورته یا رسول الله خیانت چې کوم څه په امانت خیانت کوي ولدا سان ما په امت کې نه
چې کوم سړی په امانت خیانت وکړي هغه زما په امت کې نه دی، او چې کوم سړی دوکه کوي کاروبار کې دوکه کاروبار کوي هغه انسان زما په خیانت دغه کې نه دی. محترم دوستانو، الله جل جلاله یو مشتاق ته فکر نصیب کړي. دنیا ژوند پاتې دی، موږ سوچونه ډېر لوړ دي، موږ تر انګریزانو لوړ سوچونه. انګریز غټ سوچ دا کوي چې هر کار کوي وایي زما له مرګه بعد به دا کار زما و شاګرد ته یا زما و اولاد ته په کار وځي. ما او ستا دغه سوچ نشته، زما او تا به دا کار کوو چې ورځ پکې له مرګه بعد زما ته په کار راشي، زما اولادونو او ستا اولادونو خو دې ګرځي په کار نه وځي. محترم دوستانو، په دغه میاشت کې کم از کم د پیغمبر علیه السلام په سیرت ځان خبر کړئ، کتابونه واخلئ، پښتو کې لیکلي، په اردو کې لیکلي، چې کوم انسان په یوه ژبه نه پوهېږي، په یو خط نه پوهېږي، هغه انسان دې بیانونه واوري، تقریرونه دې واوري، د علماو څخه دې کښېني. کم از کم ورځ په قیامت چې په هغه جهان کې انسان درته وایي یا په دغه جهان کې انسان درته وایي ته د پیغمبر علیه السلام امتي یې، ته من د پیغمبر علیه السلام ولي راته بیان څنګه سړی و. پیغمبر علیه السلام په کوم ورځ پیدا شو راوشه، په کوم ورځ له دنیا رخصت شو ابتدا راوشه، کوم احکامات یې ما تاسو پرېښتي. الله جل جلاله موږ تاسو ته خبر توفیق نصیب کړي. دعا غواړم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم وسع قبرهم اللهم انذر قبرهم، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حق والعظيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.